الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مخکې الله يستهزئ بهم د دې کې من خبره وکړه چې دې ته مشاکلت وي. استهزاء د سزا د استهزاء نه تعبیر راغلی دی په استهزاء، لکه د طباخت نه تعبیر راغلی، د خیاطت نه تعبیر راغلی په طبخ سره. او سندی رحمت الله علیه دغلته لیکي، فرمای جرم کی سزا جرم کے مطابق سزا کا قانون، جرم کے مطابق سزا کا قانون. الله خو استهزاء نه کی، مطلب دا چې بدله د استهزاء به الله ورکي. لکه څنګه چې یو سړي ته ووایي چې قالوا اقترح نجد لك طبخه فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا، نو دې ته مشاکلت وي. نو د خیاطت نه تعبیر راغلی په طبخ سره، د ګنډلو نه تعبیر راغلی په پخولو سره. یا استهزاء دا معنا چې ملائک به دوی روان کی د جنت په بهانه مني او هلته کې به جهنم ته وغورځي، مسخره ټوکه ورته ویلی کېږي. ويمدهم في طغيانهم، نو في جار او طغيانهم مجرور او جار سره د مجرور نه متعلق دی په يمدهم پورې. طغیان اضافت شو نو دا په درجه د کسب کې، یمدهم کې نسبت شو الله ته په درجه د خلق کې. دا اهل سنت والجماعت عقیده ده. او معتزله هغه د دینه ماورا دي. یعمهون عمها، عمها نابینایی د زړه ته ویل کېږي. او مقابل بصیرت دی، مقابل څه دی؟ بصیرت. او عمې نابینایی د سترګو ته ویل کېږي، مقابل بصارت دی. عمها نابینایی د زړه ته ویل کېږي او مقابل بصیرت. او عمه ویل کېږي نابینی د سترګو ته او مقابل بصارت. مثلهم مثال لدی کمثل الذی پشان دا مثالی فریق ثانی چې موضوع علیهم دی. فما ربحت تجارتهم ما كانوا مهتدين. نو مدخول د با دا سمن وي چې هغه هدایت دی، نو هدایت خو نشته دی، نو دوی څنګه په هدایت؟ جواب دا دی چې 4 درجې دي د هدایت. اخره درجه هغه دو سره نشته چې هغه قوت مدرکه ده.
یعنی کشف د سرایرو په قلوب باندې هغه دو سره نشتی. اشتروا الضلاله اختاروا الضلاله وتركوا الهدايه. مثلا مثال لدی کمثل الذی پشان داغه چا د چبل کی اور فلما اضاءت الکر چرنا شما حوله چا پیر داغي ذهب الله بنورهم ختم بکی الله پاک رناګانې د دوی وترکم پری بد دوی لره فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې څه بنوي. که وویل شي ذهب الله وإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أذهب الله نورهم أذهب الله نورهم. نو جواب دا نه چې دا مشاکلت ده او د دې قول له وجنه فلما اضاءت ما حوله نو ذهب الله بنوره. مثلا مثال لدی کمثل الذی استوقد نارا. امثله په قرآن کریم کې څلور څلیخ دي 44 او مثلا بلا مثال دا دسی لکه ناقه بلا مهاره. او دا مثال د منافقینو دی چې ایمان د دوی د مرګ په وخت کې مفید نه دی. نو د الذین مراد بچه الذین مثلا کمثل الذی الذی په معنا ده الذین. اضاءت ما حوله دنیوی فواید مراد دي. اضاءت ما حوله دنیوی فواید. او دیمه توجیه ده مثلهم ومثل داعیه کمثل الذی استوقد نارا. دیمه توجیه څه ده مثلهم ومثل داعیه مثال د دې او مثال د داعی د دې. الذي استوقد نارا وفي ذلك الموضع رجال قاعدون وفي ذلك الموضع رجال قاعدون په دغه ځای کې ډېر خلک ناست دي. نو ذهب الله بنورهم نو دوی رڼا ته نه راتلل نو الله رڼا ختمه کړه په دې مهر جباریت ولګېد او تیارو کې پاتې شو. نو اوله توجیه څه شوه چې دا مثال له منافقانو دی چې ایمان د دوی پس د مرګ نه مفید نه دی. ایمان د دوی پس د مرګ مفید نه دی. نو الذی په معنا د الذین او د اضاءت ما حوله دنیوي فواید مراد دي. او دیمه توجیه داره چې مثلهم ومثل داعیهم كمثل الذي استوقد نارا وفي ذلك الموضع رجال قاعدون وفي ذلك الموضع رجال قاعدون. نصوص ذهب الله بنورهم د دې رڼا ته نه راتلل نو الله رڼا ختمه کړه په دې مهر جباریت ولګېده او دې په تیارو کې پاتې شو.
نو دغه شان په دغه شکل نو دا خلق د دین الله رب العالمین دا استعداد سلب کو نو په تیارو کې پاتې شو. صم بکم عمي فهم لا يرجعون صم بکم هم كصم هم كبكم هم كعمي فهم لا يرجعون. او د دې تایید په سورۃ اعراف کې رسته راشي. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. یا دا مثال لفریق ثانی دی چې مغضوب علیهم دی. او کصیب من السماء یا مثال لدی پشان د باران دی. او کصیب من السماء او کصیب من السماء یا مثال لدی پشان د باران دی. نو دا تشبیه علی التفصیل مراد ده. تشبیه علی التفصیل. سیب نہ مراد قرآن یا اسلام. اور ظلمات بیان قباحت دوی اور تکالیف بر منافقین. او کصیب من السماء فیہ ظلمات چې په دې کې تیاری وي. ورعد دا تخویف، برق بشارت او براهین قطعیه، صواعق اعلان توحید، حذر الموت موت د دې لپاره اسلام د ښکاریږي لکه مرګ. او یکاد البرق کیف حالهم مع ذلك البرق كيف حالهم مع ذلك البرق. مطلب دا چې بشارات منافقانو د لپاره مفید نه دي. كلما اضاء لهم د دنیا بشارت چې وویني نو مشو فيه دنیا کې فواید راشي نو به د اسلام ته مخکې شي. انا كنا معكم مستغفر. واذا ازلم عليهم خو چې تکالیف راشي نو بیا دوی په منډو شي وتښتي. نو پکار ده چې د اسلام بشارات غواړي نو تکالیف ته بسر نیسي. ځکه دانه چې تکلیف ته سر ونیسي تیغ پکې راوخیږي. کومه دانه چې په سر پاتې شي او رسته شي یا مرغان چرګان وغیره وخوري. مٹھا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے.
یا تشبیه ده د هیئت د هیئت سره، تشبیه د هیئت د هیئت سره، یعنی تشبیه د منافقانو په حیرت د دوی کی او په یره د دوی کی په ځان باندې د هغه چا سره چې رسیدلی وي ورته باران او په هغه کې په باران کې دا شوي نه وي. دا توجیه کړله تسهیل والا او دې ته استعاره تمثیلیه وي او په دې کې د اجزاو لحاظ نه نو تشبیه د هیئت د هیئت سره، یعنی تشبیه د منافقانو په حیرت د دې کې او په یره د دې کې په ځان باندې د تشبیه لکه د هغه چا سره چې رسېدلی ورته باران او په هغې کې دا شوي نه وي او دې ته استعاره تمثیلیه وي او په دې کې د اجزاو لحاظ نه وي. لکه یو سړی متحیره دی یو سړی متحیره او هغه ته ووایي چې انی اراکا تقدم رجلا وتؤخر اخرى، زه تا وینم چې خپل وړاندې رستو کوي. مطلب دا ولې تحیر کوي؟ لکه یو سړی چاته ووایي ولې کاواک کاواک ګوري، نو دې نه مراد څه شي؟ تحیر. او دریم دا ده چې هر کله تیاره ډېره شي باران وغیره وي نو پکار دا وه چې دوی اواز کوونکي ته او د اواز دغه ته غوږ ایښودی وي او ځان له امن طلب کړی وي. او دغه طرف ته دوی ورغلی وي چې د باد و باران او د طوفان نه بچ شوی وي، لیکن دا منکران غوږ نه ږدي او اواز کوونکي اواز ورته مرګ ښکاري او غوږونو کې ګوتې ږدي. نو دا د فریق ثالث مثال شو لکه ضالین. او دې ته بیا څه وایي؟ تنویه. دې ته څه وایي؟ تنویه. نو درېیمه خبره پکې څه شوه؟ هر کله چې تیاره راغله باد و باران شو پکار ده چې دې د اواز کوونکي اواز ته غوږ ایښودی وي او ځان له زه د امن طلب کړی وي او هلته کې ورغلی وي. خو دې ته د اواز کوونکي اواز دا ورته مرګ ښکارېږي او غوږونو کې ګوتې ږدي، هغه طرف ته نه ځي، نو بس په تیارو کې پاتې شو. نو دې ته څه وایي؟ تنویه. او بعضې وایي چې نه دا برای تخیر ده نو تنویه نه ده. او بل توجیه پکې دا ده چې د باران په ابتدا کې تکالیف وي او آخر کې نفع وي. نو دغه شان اسلام کې ابتدا کې تکالیف وي خو انتهای څه ده؟ نفع ده. نو دا منافقان تکالیفو طرف سر نه نیسي نو د منافعو نه محروم پاتې شو، د منافعو نه محروم پاتې شو. او دا توجیه کړې ده شیخ القرآن د شاپور رحمه الله.
مثلهم مثال د دې په شان د هغه سړي دی چې بلې کور هر کله چې رڼا شو چاپېره د هغه ختم کړه الله رب العالمین رڼاګانې د دوی او پرېښودل دوی لره په تیارو کې هم لا یبصرون فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون او کصیب من السماء مثال د دې په شان د بارانه دی او كصيب من الصيب بن صيب بن او كصيب من السماء صاب يصوب في ظلمات پای کی تیری و رعد غرزاوی و برق برخناگانوی رعد او برق دا مفرد وي او ظلمات جمع وي مطلب دا چې دا مصادر دي هغه جمع کیږي نه یا اسمین دي نو اصل کې مصادر دي یجعلون اصابع منډي ګوتې خپلې فی آذانهم ګوته ټوله خو نه راځي نو ذکر د ګوتې مراد تېنه سرونه د ګوتو نو ذکر د کل مراد تېنه جز دې ته مجازي مرسل وي اصابعهم ټوله ګوته خو نه راځي من السواقی د یری د تندرنا حذر الموت د یری د مرګ نه او الله رب العالمین ګیرون کې د کافرانو لره یکاد البرق کیف حالهم مع ذلك البرق د دې حال بسې کیف حالهم مع ذلك البرق یکاد البرق نږدې د برېښنا یختفو چې خړ کې ابصارهم نظرون د دې کلما اضاء لهم دا کلما اضاء لهم اضاء سره ولې ذکر کا کلما هر کلا ظالم چرانا شدید پارا مشو فیه زی پاغی کی وإذا أظلم عليهم کله چې تیاره شي په دې باندې قاموا ودرېږي ولو شاء الله که رضا وي د الله رب العالمین ختم کړی وي اورېدل د دوی نظرونه د دوی یقینا الله په هر څه باندې قدرت والا دی ولو شاء الله که رضا وي د خدای پاک لو کلما ازار هر کله چې حارس دی په مشي باندې نو کلما ذکر کو
ولې کلما ذکر که ذکر تقاضا د تکرار هر کله دوی حارسي په مشي په تګ باندې نو کلما ذکر راوړ چې دا تقاضا د تکرار کوي ولو شاء الله کرزای چې الله کرزای د الله رب العالمین ختم کړي به او رجل دوی او نظرون درې یقینا الله پارس من قدرت ولده لو شاء الله ولو شاء الله استعمال د لو په قرآن کې یو لو تمنیه لکه سورة بقرہ کی براشی 102 نمبر آیت کی لو کانو یعلمون دویم دے لو مصدریہ سورة حجر دویم نمبر آیت کی براشی ربما یود الذین کفروا لو کانو یعلمون نو یو لو تمنیہ سورة بقرہ 102 نمبر آیت لو تمنیہ او دویم دے لو مصدریہ لکه ربما یود الذین کفروا لو کانوا یعلمون سورة حجر دویم نمبر آیت او دویم دے لو شرطیہ استدلالیہ دریم لو شرطیہ استدلالیہ لو شرطیہ استدلالیہ مطلب څه چې انتفاع د اول راځي په سبب د انتفاع د ثانی سره چې انتفاع د اول راځي په سبب د انتفاع د ثانی سره او منطقان د دینه باس کی منطقانو د دینه باس کی نو لو شرطیہ استدلالیہ چې انتفاع د اول راځي د سبب د انتفاع د ثانی نه او مناطقه د دینه باس کی لکه سورة انبیاء کی 22 نمبر آیت لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا نو دې ته ویل کې لو استدراجیه لو شرطیه څه دی لو شرطیه استدلالیه لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا او لو خدا سے ممتنعات کی مستعملی ولو سمعوا ما استجابوا لكم لو شرطیہ استدلالیہ چې انتفاع د اول راځي په سبب د انتفاع د ثانی سره او منطقیان دینه باس کی لکه سورة انبیاء 22 نمبر آیت لو کان فیهما آلهة الا الله لفسد چې فساد نشتی نو پتو لګي چې الله یو الہ الہ به ډیر نشته او بڅلورم دے لو شرطیہ خارجیہ لو شرطیہ خارجیہ چې انتفاع د ثانی راځي د وجه د انتفاع د اول چې انتفاع د ثانی راځي د وجه د انتفاع د اول نو دې ته ویل کېږي لو شرطیه خارجیه چې انتفاع د ثانی راځي
د وجه د انتفاع د اول نه او دینه باس کی نحویان لکه دا آیت شو ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم نو نحات دینه باس کی لکه دا آیات شو ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم مقدمین د نحات هغه وایي چې لو دې د پاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اول مقدمین متقدمین نحویان سوي هغه وایي چې لو دې د پاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اول نو علامه ابن حاجب چراغ نه دا خبره رد کړه علامه ابن حاجب چراغ نه دا خبره رد کړه او ځکه چې ثانی خو لازم دی او انتفاع د لازم سره انتفاع د ملزوم خو نه راځي ثانی لازم دی انتفاع د لازم سره انتفاع د ملزوم نه راځي ولې نه راځي ځکه چې لازم کله عام وي لکه حرارت شو لازم کله عام وي لکه حرارت او دا د اور سره لازم دی نو په انتفاع د اور سره انتفاع د حرارت دا خو نه راځي نار بنوي او حرارت بوي نار بنوي او حرارت بوي نو ډېر وخت پورې چا په دې منې رد نه کو بیا علامه تفتزانی رحمت الله علیه راغی ناغوي چې د متقدمینو خبره صحیح ده یا علامه تفتزانی راغی سوي چې د متقدمینو خبره صحیح ده ځکه نحویان دی باس کی ځکه نحویان د وجود خارجي نه باس کوي د استدلال نه کوي ځکه د استدلال نه چې باس کی دا منطقیان او نحویان د وجود خارجي نه باس کی لکه لو جئتنی لاکرمتو که ته ما ته راغلی ما به ستا اکرام کړم نو استثناء د اکرام په خارج کې د وجه د استثناء د مجه نه ده لو جئتنی لاکرمتو نو استثناء د اکرام په خارج کې د وجه د استثناء د انتفاع د مجه نه ده نو دا خبره شو په دې کې پارسمنه قدرت والا ده ان الله على كل شيء قدير هرځه الله په هر څه باندې قادر دی یو محال ذاتی دی یو محال عقلی دی محال عقلی لکه تاسو ته براشي مختصر المعنی او تلخیص کی او دا غي مثال هم راشي
عقلا یو شی محال خو د خدای په نسبت باندې هغه محال نه لکه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط نو اوخ د ستنې په سم کې ټومبل دا د خدای په قدرت کې دي خو د انسان عقلا محال وستن غټه کا اوخ د تار په شانې کنه دا خار سره کولی شي یا لکه یو سړي ته چا ووي چې ته کور ته ولې نه راځې نو هغه وي چې اذا صاب الغراب څنګه دی اذا کله چې کارغه سپین دغه شي بوډا شي سپین ویښته پرې راشي اتیت اهلي وصار القار كاللبن الحليب او تارکول بالکل د سپین پيو په شان شي نو زه به کور ته راځم نو کارغه بوډا کی کلام کې بوډا کی سپین ویښته پرې راځي داسې شته بعضې کارغان مرۍ سپینې یا ځینو کې خو مکمل سپین پکې هم شته دا دی وکته اوس مکمل سپین پکې هم شته خو تارکول چېرته سپینې یو سړی خپلې ښځې نه خبر شو که نه دروازه کې ناست هغه پسې راغله چې راځه د خدای انصاف دا ولې دا پرېږده چې په دې مسافرۍ کې مړ شم او یو محال ذاتي دی محال نه بعضې خلک محال وي محال 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 نو دا لفظ د محال ناممکن والله شدید المحال او محال چې د حال یحول حولا او محال ناممکن نو محال ذاتی هغه ته ویل کېږي چې ذاتا یو شی محالي لکه شریک باری تعالی نو الله په هر شي باندې قدرت والا دی او د شي اطلاق په الله باندې هم شوی دی لیس کمثله شی یعنی لیس مثله شی الله داسې شی دی چې د ده په شان بل شی نشته او د شی اطلاق چې دی دا څه شنی هم نه دی نه جز داخلي ده لکه اطلاق خو شی دی لکه قرآن کې چې الله فرمایي قیامت څنګه دی لشیء عظیم خدا تحقیر او د توقیر دواړه لپاره استعمالي لکه یو سړی ته څه شی دا تحقیر شو یو سړی بل وایي چې یہ تو بہت بڑی چیز ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے کمال کی چیز ہے نو لیس کمثله شی لیس مثله شی نو چې الله په هر څه قادر دی نو آیا په ځان قادر دی که نه دی قادر چې ځان پانسي کي دوی په دې نه دی قادر په دې معنی لکه شریک باری تعالی شو خپل ځان سره شریک نشي جوړولی شی د خپل ملک نشي ویستلی که یو سړی الله کالعدم کی یو چیز کالعدم کی نو په علم الهي کې موجود دی که نه موجود پته ولګېده چې د الله په علم کې یو شی موجود دی شی د خپل ملک نشي ویشتی قبضه قدرت او دا د الله صفت دی دا د بل څه صفت نشي کوي ان الله یقینا الله رب العالمین په هر څه باندې قدرت والا دی قدیر فعیل الذي کمل فی قدرته چې په خپل قدرت کې کمال یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم تمهید کی الله رب العالمین بیان حقیقت قرآن دام بیان د دریو فرقو ذکر مو کو
د منعم علیهم صفات بیان کړه، د هغوی سزا او جزا بیان کړه، دنیوي جزا بیان کړه او اخروي جزا بدله بیان کړه. دلته کې یا ایها الناس دا دعوی صورت، یا حرف ندا او الناس مرادا او مقصود بالندا اعبدوا ربکم، خپل رب بندگی کو. منادی الله دے او دلته کې یو دا راځي چې حرف ندا چې معرب بالله من داخله شي نو باید جمع د آلته او د تعریف راځي. معرب حرف ندا چې معرب بالله من داخله شي نو جمع د آلته او د تعریف راځي. ناخو شنیعی نو ایوهای ذکر راوړ د پاره د وسیله د فرق، د پاره د وسیله نو ایوهای پکې راوړ. یا ایها الناس یا حرف ندا را چې معرب بالله من داخله شي نو جمع د آلته او تعریف راځي. نو د فاصله د فرق پکې څه راوړ؟ ایوها راوړ. یا ایها الناس ای خلقو، الناس ای انسانان، دته تلطف فی الدعوت دا سينو چې يخرو وکړه اے زناورو نو پته ولګي چې ته دعوت ورکې شنی الفاظ به کې نه استاسو چغه کې کنه استاسو ځان وخت رحمان نه جوړه لشين پیژنې وخت رحمان هغه کله چې تاسو کې جوړ بچا راوکړي وی ته کوم پارټي کې جمعه اسلامي کې وټ بچا راوکړي کتاب هغه کتاب د جمعه اسلامي نه خندا غوتله ده یتلې ملي پرې ده کنه ساده سړی ایماته چاوي چې د شین خلکو غویلې ونه کړل په تړته کو سر کنه او خړخوم به کولې او د سواد سین راوته او د دیوالونو لزان راوچو وې د انګل مو شو یې بخت رحمان ته خلا باندې دوی غویلې ونه کړل. یا ایها الناس دا تلطف فی الدعوه، اے انسانانو انس پیار ته محبت ته وي، عادت کېدلو ته وي. انسان کی دغه صفت دی که نه. یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو اے انسانانو عبادت کوئ در خپل ولې کوئ ځکه الذي خلقکم هغه ذات چې تاسو پیدا کړي نو به د عبادت مستحق دی او یوازې تاسو نو دا دلیل عقلی دی او دلیل عقلی کې بیا الذي خلقکم دا انفسي دلیل والذین خلق من قبلکم چې مخکې ستاسو نه دي هغه هم پیدا کړي دي. نو خالق د کائناتو دی، خالق د جماداتو دی، خالق د کل عالم دی، نو به عبادت کوي. لعلکم تتقون امید دی چې تاسو تقوا اختیار کړئ. تتقون او تتقون څه؟ تتقون انفسکم بعبادته من عقابه. تتقون انفسکم بعبادته من عقابه، ځان بچ کئ په عبادت دغه سره د عذاب دغه. لعلکم تتقون وی او لعلکم تعبدون ولې ونه وی؟ نو جواب دار چې تقوا چې دا د غایا د عبادت ده. ځکه مخکې
یا ایها الناس اعبدوا دین هغه سره لعلکم تعبدون پکارو نو تتقون ذکر وی چې دا غایه د عبادت ده او ابلغ ده نو ذکر تتقون وی لعلکم تتقون او لعل راضی د پاره د تاکید یا لعل زائدم راضی یا لعل برای ترجیم راضی لعل برای تاکیدم راضی زائدم راضی او برای ترجیم راضی رب مغده معبود مغده الله دې بل څوک نشته معبود بل څوک نشته دی عبادت بدنی مالی قولی دا مختص دی په الله رب العالمین لکه نبی علیہ السلام پر لاړ الله ورته څه تحفه دی راوړل هغه تحیت لله والصلوات والطیبات الله ورته السلام علیک ایها النبی هغه واځ مالنو السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا دا ارضی دلیل الذي آزاد جعل لكم الأرض جگرزول استاذ بارز مکہ فراشا فرش والسماء بنا اسمان چت سماوی دلیل وانزل من السماء ماء ورید اسمان نباران دبر نباران زکبل روایت کی بل آیت کی راضی من المعصرات ماء سجاجا وانزلنا من المزن دو وریزینا نو مخکې تاسو ما وی چې اسمان نو باران وریږي کله وریزینا یو قول داره چې د اسمان نو وریږي خو وریز دغه په منځ کې حایله هغه چانکې دغه ګډار کراشي نو به دنیا روانه کډار کراشي نو به بس کې دنیا روانه وانزلنا من السماء ماء وانزلنا من السماء یا مطلب دا چې سمانه مراد اوچت زه لوړ زه من السماء ماء د برنه باران او دا مخکې قول عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما من السماء ماء د اسمان نه باران اسمان نه وریږي منځ کې ورېس حایل شي هغه چاڼ کی فاخرج به روباسی پاغه سره او دا جوی دلیل دی فاخرج به روباسی پاغه سره من الثمرات میوه او دا مفعول به ده رزق لكم رزق ساز لپاره دې ته مفعول له وي فلا تجعلوا لله دا نتیجه ده فلا تجعلوا لله مگر زو الله رب العالمین سره اندادن شریکان وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ تاسو معلوم ده وحدانیت دا الله رب العالمین انتم تعلمون بوحدانیته یا انتم تعلمون وحدانیته تاسو ته وحدانیت معلوم ده من الثمرات دا بیان مقدم ده دا څه ده بیان مقدم ده د رزقن د پاره من الثمرات بیان مقدم ده د رزقن د پاره یا من الثمرات دا مفعول من زائد ده او رزقن مفعول له ده افلا تجعلوا دا نتیجه انتم تعلمون دا تلطف في الدعوه تعطف في الدعوه او تلطف في الدعوه چې تاسو خو پوهیږئ تعلمون یې او دا متعدی نازل کړل په منزله د لازمی باندې
او قائم مقام د مفعولین حذف دی هغه څه شی دی انه الخالق لما ذکر چې الله خالق دی لما ذکر او دا خبره به کوم چې اسمان نه باران وریږي کنه وریږي ځکه سحاب هم راغله من المعصرات هم راغله دي من المزن هم راغله دي او یاداره چې دا پلوشي د نور سمندر او په دې ځنه پریوزي نو هغه نه دا پلاس پورته شي او برو خيجي نو هغه یخ شي بیا الله حکم کوي هغه نه باران جوړ بیا لته جوړ شي واورته جوړ شي لکه بل آیت کې راځي فتر الودق يخرج من خلاله د دې د من راوځي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انداد جمع د ند لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو سړي وی چې ماشاء الله وشئت ما شاء الله وشئت يكون كان وما شاء وش چې ستا خوښه نشي ستا خوښه شي او د الله خوښه کیږي جستاو د الله خو خنشي هغه کار نه کیږي نو نبی عليه السلام ورته لقد جعلتني لله ندا ما شاء الله كان وحده وما شاء لم يكن تفضل الله سره شریک وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا دا جواب د سوال بعد التوحید مسئلہ رسالت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ كَتَاسُ بَشَكٍ مِّمَّا دَا كِتَابْنَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا چې مارا لګل له په بند خپل منی او دې ته اتناب وي ځکه دا خو ویل شو وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍ مِّنَ الْقُرْآنِ نو معنی ډیره لفظ ډیر معنی ډیره دعوه مع الدلیل قضایا قیاساتها معها چې دا څنګه د خدای کتاب دی دې کې دا شی او خصیصو ذکر دی او موږ دا نه مونږ چې دا د خدای کتاب دی دا د ځانه جوړه نه الله ورته تاسو د څه جوړ کړئ کنه ادیب جوړ کړي وي خودي قدرت نه لري او سیندی رحمت الله علیه دې کې فرمایي قرآنی پروگرام کا اعجاز قرآنی پروگرام کا اعجاز دې مقابله څوک نشي کولای دا قرآنی پروگرام دی قرآنی پروگرام کا اعجاز وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ كَتَاسُ بَشَكٍ مِّمَّا دَا كِتَابْنَا نَزَّلْنَا چې مارا لګل علی عبدنا په بند خپل منی فاتو بسورة من مثله نو پیش کې یو صورت پشان د منی چې مانه دام کړی دا یا پشان د قرآن یا پشان د نبی علیہ السلام پشان د قرآن وی پیش کړی وي نو که پیش کړی نو په سرو زرو به لیکلی په څه شان کې په فصاحت بلاغت کې په دعوه مع دلیل کې نو داسې دوی نشي پیش کولی یو مطالبه وه چې فاتو بصورة من مثلي او یو مطالبه د کل قرآن وه اولنا سورة بنی اسرائیل 88 نمبر آیت کی د کل قرآن مطالبه شده قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله
ولو كانوا بعضهم لبعض ظهیر. سورۃ بنی اسرائیل 88 نمبر آیات. او بیا مطالبه ده د لسو سورتونو. سورۃ هود کې غالباً 13 نمبر آیت ده. فاتو بعشر سور مثله. فاتو بعشر سور مثله. او مثل په فصاحت بلاغت انباء الغیب او مطابقت د حال سره. او بیا بجملة واحدین مراغله. بجملة واحد یو جمله پیش کړه، یو آیت پیش کړه. او دلته کې فاتو بسورة من مثله یو سورت پیش کړه. او دې ډېر محنت کړو مو. دې به قصیدې لیکلې او قصیدې به اورېدلې. او بیا دا عرب چې مکې معظمې خلک دا ډېر بهترین شاعرانو ادیبانو. نو چې ولیکل نو سهار به یې راوړه بیت الله شریف پورې به اویزانه کړه کعبې پورې. نو ناقد به راغی هغه به داسې کتلې چې کوم یو د کار ده. نو پیغمبر علیه السلام باندې سورت کوثر نازل شو نو هغه هم راوړو لیکل ته کې ولګو. او ناقد چې راغی ټولې کتلې دې له چې راغی ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. هغه ورته لاندې ولیکه والله ما هذا کلام البشر. دا د بشر کلام نشي کېدی. ودعو شهداءکم وبلئ مشران خپل. شهدا په معنی د حاضر ناظر سره چې خپل حاضر ناظر راوړي. تاسو چې چاته حاضر ناظر وایي. یا شهدا په معنی د علماء سره خپل ملایان راولئ. هلموا شهداءکم الذين يشهدون ان مع الله الها آخر. ودعو شهداءکم وبلئ مشران خپل یا شیطانان خپل یا تاسو چې چاته حاضر ناظر وای من دون الله سوا د الله رب العالمین. ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې. نو مطلب دا چې تاسو دروغجن یې. که رښتونی په مدعا کې نو دلیل پیش کړئ. خپل مناظرین راولئ. فإن لم تفعلوا کونو کو دوی دا کار تخویف اخروی جمله معترضه. فإن لم تفعلوا کونو کو تاسو دا کار ولن تفعلوا هرگز بونه کې فتقوا النار التي اوریګه د اور اغنا وقودها الناس چې خشاک داغي خلق دی ول حجاره او کانی دومره زوره ورغو چې کانی او انسانان داغي ایندل دي هغه سيدي. وقودها الناس ومن چې زبر راشي ما يوقد به النار. ما يوقد به النار او یو وقود دی ومن چې پیشي نو به معنی مصدری مراد ده. وقود او وقود. وقود ما يوقد به النار. وقود معنی مصدری. والحجاره کانی. نو څوک دې نه مراد کبریت دي ګوګړ ځکه هغه اور ډیر کی. والحجاره کبریت ګوګړ. یو تفسیر لیکلی چې نبی علیہ السلام یو ځلې غزا کې یا څه کې روانو وفد سره لښکرو سره وبنوي. نبی علیہ السلام یو غر پس سړولېږي چې دې غر ته چې وبره کی ویا خبر دسي وربید ویلې وای جړل. چې کله دا آیت نازل شه د ما دومره جړلې دي چې ما کې وب ختم شي چې دا څنګه چې دي ایندنو کې زم شمار. وعدت للکافرین جوړ شوی د لپاره د کافرانو.
او معتزله وایي چې نه دا جوړ شوی نه دی بیا به جوړېږي. البته جهنم جوړ شوی دی خو د انسانانو په ناکار اعمالو به ګرمېږي که نه. وبشر الذین عاطفه دی وبشر الذین آمنوا زیر بشارت دی زیر ورکه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات. عطف القصه على القصه یا عطف د بشارت په تخویف باندې. ځکه به خلک وایي چې انشاء او خبر دغه به جمع راځي نو عطف القصه على القصه یا عطف د بشارت په تخویف باندې. وبشر الذين زیر ورکه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل کوي نیک. مؤمنان څوک دي؟ وعملوا الصالحات چې عمل نیک عمل بسې چې په طریقه د سنت. ان لهم جنات تجري ان لهم بان لهم دا خبر مقدم. جنات تجري دا اسم مؤخر. ان لهم بان لهم جنات تجري من تحتها الانهار لاندې دا غینه ولې چې بهیږي لاندې دا غینه ولې لاندې تحت په معنا د نږدې قریب. فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. یا تحت په معنا د قبضه قدرت زما په اختیار کې دي. لکه فرعون څه ویلو الله رب العالمین قرآن کې نقل کړ هذه الانهار تجري من تحتي. تجري من تحتي یعنی زما په قوت کې. لکه سړی بل ته وایي چې ته خو زما د لاندې سړی یعنی مطلب دا چې زما نه وکړې نو پلار خو مه جوړوي. یا من تحتها قریب یا من تحتها په قدرت یا من تحتها لاندې د بالاخانو د جنت لاندې د بالاخانو د جنت. او انهار بڅوي د پاکو بو د شهدو د ګبینه د شهدو او د پيو او بل شراب. سورة محمد کی با راشي چې څلور ولي انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن مصفى. بل څنګه ده؟ لم يتغير طعمه وانهار من عسل مصفى وانهار من ماء غير آسن او بل نهر د شراب دی. کلما هر کله رزقو منا چې رزق ورکړی شي دي ته د هغې نه هر کله چې دي ته رزق ورکولی کېږي من الثمرات د میوو نه رزقا دپاره د خوراک. قالو دوی بیا هذا الذي رزقنا من قبل دا خوراک دی چې راکړی شوی دی موږ ته پوخا په دنیا کې یا پوخا په جنت کې. شکل به یې وي او خوند به جدا وي. ونفضلها فی الاکل رنګونه به یو شان وي خوندونه به یې جدا وي. ولهم فيها د دې لپاره فيها په دې جنت کې ازواج بیبیانې به وي. ازواج جمع د زوج اجوف واوي. ولهم فيها د دې لپاره په دې کې ازواج بیبیانې به مطهرة پاکي به وي. داسې پاکي وي ګندګي به نه بول براز به نه پاکي صافي به وي. وهم فيها خالدون دي په دې کې همیشه وي. بیت وتل متل نشته. ان الله يقين الله رب العالمين لا يستحي نپریدي